ډیره انتهایی اسانه او بهترینه وظیفه د الله تعالی د کلام حصہ د سورة مزمل ان لک فی النهار سبحا طویلا. دا وظیفه انتهایی اسانه، مجربه او معززه وظیفه ده. دا د هر قسم حاجت دپاره، د هر قسم مشکل اسانېدو دپاره دا وظیفه د جمعې د ورځې سره خاص ده. د جمعې ورځې خصوصا ځان له یو برکت او یو مقام لري د الله تعالی په نزد باندې. څنګه چې حدیثو کې د هغې فضیلت راغلی، دغه رنګې دا آیات هم د الله تعالی د کلام حصه دا هم ځان له حیثیت لري، یو مقام او درجه لري. نو دا دوه څیزونه چې محترم یو ځای شي، یو د جمعې مبارکه ورځ، یو د الله تعالی د کلام آیات ان لک فی النهار سبحا طویلا، نو الله تعالی و انشاءالله د دې په برکت سره زمونږ حاجات او مقاصد آسان کی، او الله تعالی به زمونږ هر قسم مشکل آسان کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شروع کوم په الله جل شانه په نوم باندې چې ډیر زیات رحیم او کریم ذات دی په خپلو بندګانو باندې، او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف چې انتهایی محبت کوونکی او شفیق امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی مو تاسو ته راکړی دی. ډیرو معزز او محترم او په دین میونو مسلمانانو رونو خویندو، نن انتهایی آسانه وظیفه د سورة مزمل آیات ان لک فی النهار سبحا طویلا. دی آیات کې الله تعالی یو طاقت ته، یو قدرت ته. دی وظیفه سره الله تعالی د انسان هر رنګ حاجت او مقصد پوره کوي، او الله تعالی د انسان هر جایز خواهش او شرعي خواهش الله تعالی پوره کوي. لہذا دا وظیفه تاسو د خپل حاجاتو او د مقاصد اسانېدو دپاره خامخا وکئ. دا به د جمعې په ورځ کوئ، 4 ټیمه به یې کوئ. د جمعې په ورځ د ماسپښین مونځ نه پس به شروع کیږي، د ماسخوتن د مونځ نه پس به ختمیږي. صحیح شوه؟ نو هر کله چې د جمعې زبرګه ورځ راشي، نو د جمعې د زبرګې ورځ باندې به دا وظیفه تاسو شروع کړئ. یعنې کله چې بانګونه وشي د جمعې د ورځې بانګونه، نو زنانه یې په کورونو کې کوي، نارینه یې په جوماتونو کې کوي، او د ماسپښین د اذانونو نه واله تر د مونځ ختمېدو پورې به دا وظیفه تاسو کوئ، خو شماری به یې نه چې موږ څونه کاراتي وویله، څونه وارې مو وویله. ان لک فی النهار سبحا طویلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا. دا په زړه زړه کې وایي، او په زړه زړه کې به د الله تعالی نه خپل حاجت او مقصد طلب کوئ. یو پیر به دا آیات وایي، یو پیر به خپل حاجت الله تعالی ته وړاندې کړي. یو پیر به دا آیات وایي، یو پیر به خپل مشکل الله تعالی ته وړاندې کوئ. صحیح شوه؟ که مشکل وي، که بیماري وي، که هر څه وي، چې څنګه د ماسپښین مونځو شي جمع، نو هغې نه پس بیا د الله تعالی په دربار کې لاسونه پورته کړي، او یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، دا به 11 کرتې وي. بیا به د الله تعالی نه دعا وغواړي. د مازدیګر مونځ نه پس به دا وظیفه بیا د مازدیګر مونځ نه واله تر ماښام مونځه پورې په خپل ځای باندې کښېنئ، او دا وظیفه به تاسو کوئ. مخکې وروسته به ترې درود شریف وایئ، که 3 پیرې وایئ، که 7 ځله وایئ. صحیح شوه؟ بیا به د الله تعالی نه چې کله ماښامې بانګونو ته لږ وخت پاتې شي، نو الله تعالی په دربار کې بیا لاسونه پورته کوي، بیا به دعا د خپل حاجت دپاره وغواړئ. ماښام مونځ نه پس بیا 6 رکعته اوابین مونځ وکئ، او هغې نه پس بیا 101 مرتبه ان لک فی النهار سبحا طویلا دا وظیفه به تاسو وکئ. مخکې وروسته دې درود شریف ووایئ. د ماسخوتن د مانځه نه پس به بیا دغه رنګې مخکې وروسته درود شریف 101 مرتبه بیا ان لک فی النهار سبحا طویلا. دې طریقې سره تاسو دا وظیفه انشاءالله العزیز وکئ. د یو ورځ کې به الله تعالی ستاسو حاجت او مقصد پوره کړي. د الله تعالی په ذات باندې مو ګمان حساتو. د الله تعالی ذات حقیقي دی، د الله تعالی قرآن حقیقي کتاب دی. د الله تعالی په کلام باندې هغه تکیه نه لګول فکار چې مطلب دې سره به الله تعالی زما څنګه حاجت پوره کوي. الله تعالی فرمایي چې انسان په ما څنګه ګمان کوي، هغسې وله زه حاجتونه پوره کوم، بیماری دفع کوم، مشکلات ختموم. چې زمونږ ګمان ښه وي د الله تعالی په ذات او د الله تعالی په کتاب باندې یقین وي چې د دې کتاب د برکته چې د الله تعالی خبرې دي، د الله تعالی کلام دی، نو دې خبرو د برکته به الله تعالی زما د حاجت پوره کوي انشاءالله العزیز. الله جل شانه هم همیشه د پاره خوشاله او آباد تر و تازه کامیاب لر. الله تعالی د ټولو مسافرونو راضي شي. الله تعالی مو د زړه مرادونه او جایز خواهشات، شرعي جایز
او حاجتونه الله تعالی د خپل دربار نه پوره کړه. جزاک الله.